اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کی فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او دوی نور لپخپل ځان باندې ترجیح ورکي اگر چې پخپل باندې ضرورت مند وي اللہ رب العالمین قرآن کی دا ایثار سبق ورکے دا صحابہ کرام دا ایثار سبق ممتاز دخائی چی صحابہ کرام دا سی خلقو چی نور لبے پزان بانی ترجیح ورکولا لہذا تاسو ہم دا سی اختیار کئی چی یو مسلمان بلتا پزان بانی ترجیح ورکوئی دا دی آیات لاندی امام بخاری باب تڑی باب قول اللہ عز وجل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جز نمبر 5 صفحہ نمبر 34 کی حدیث مبارک را اخلی شانی نزول بیانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چد رسول اللہ مبارک یوم المراغے نو فبعث الى نسائه نبی علیہ السلام خپلو بیبیانو تیو صحابی اولی گلو ورتے اویل اے زما صحابو زما دا بیبیانو نتپوسو کئی چی زما کم بیبی بزما دا دی ملم استیاو کی نو فقلنا صحابیاتو تا فرمایل بیبیانو فرمایلا ما معنا الا الماء زمون سر دوبون علا وبلہی سمشتدے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سروری کونین مبارک میں فرمائی من یضم او یضیف هذا اے زما صحابہ کرامو ما خود طولو بی بیانو کر رزق تلاش کرلو لیکن یوی بی بی کرم دا ملم استیا رزق نشتا لہذا تاسو کی بکم یو صحابی زما دا دی ملم استیا اکڑی فقال رجل من الانصار نو دا انصارو نیو صحابی و تو فرمایلا انا اید اللہ نبی زبا ملم استیا اکما فانطلق بی الى امرأتی نو دا صحابی خپلی بی بی تراغے بی بی توی چی کور کی سشتا کنشتا اغوت فرمائی ما عندنا الا قوت سبیانی منکر سیوا زمون دا بچو دا خوراک نور ہی سم نشتا نو صحابی و تسفرمائی دا سی نوی چی بس پرید ملم بوی بلکہ اغوت فرمائی فقال حیئی طعامکی اے زما بی بی طعام دی تیار کا بعد دا طعام نبداسیوں کی چی ونوی می سبیانکی دا خپل واڑا بچی بہود کی دا دین بعد بداسیوں کی زب ملمرا ولما یو کمرکی بکینو کلچی من کمرکی کینو تدی و بلشی تبدڑی وید تیزولو پا بان باندی راشی اے زما بی بی او دی و ببندکی و اسبحی سراجکی او دی و بدی بندکی صحابی فرمائی چی کل خوراک تیار شو امونگ میلم راوستو اغام پیو کمرکی کینو نو دی دوران کی میلم چی کل خوراک شروع کوی نو بی بی را لڈیوی تا دا تیز اولو فبان باندی دیوی تے غلیشان پوکے ورکرلو اگا ڈیوی بندکرلا او خزو خاون رالا دا میلم سر دوان ناس دی دوان حسی خلڑا کئی ملمت دا سخائی چگنی مونگو مستا سر خوراک کو نور دوانا اسناس خوراکی نکولو دا دا صحابہ کرامو ہی سارو چی پخپل دغسی وگی پاتی شو بچی وگی پاتی کرا او پبل صحابی بانی رزق اخوڑلو مونگو تاسولم دا سی ایثار دا سی قربانی پکار دا کلچی سبا شو او دوی جماعت ترالا نبی کریم علیہ السلام تو فرمائے فقال ضحك الله الليلة الله جل جلاله بیگاش پا دیر خوشحال شویرے او عجب من
فعلکما یا ستاسو د فعل نه ډیر تعجب اختیار کړی دی نو فانزل الله عز وجل الله جل جلاله دا آیات نازل کو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دوی نورو ته په خپل ځان باندې ترجیح ورکوي اگر چې په خپل ضرورت وي دې ته ویلی شي زما محترم ایثار الله پاک دې مونږ تاسو ته ایثار توفیق راکړي چې مونږ یو بل سره ایثار وکړو یو بل سره قرباني وکړو او خپل ضرورت د بل د ضرورت نه کم وګڼو د بل ضرورت د خپل ضرورت نه زیات وګڼو زما محترم دا د کامیابی لار ده عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو روایت راخلی ابو روایت نقل کړي فرمایي دا روایت چار اغست ابن جریر او دارنګي چې کوم دی کنز کې هم موجود دی احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله تعالی علیه هم راغستی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې یو سړی لا د بیزی سر په هدیه کې راوړی شولو کله چې د بیزی دا سر ورته کور ته حاضر شو نو هغه چې وکتل ویې فرمایله زمانه د دویم صحابي ضرورت سیوا دی لہذا د بیزی دا سر دویم صحابي ته ویسی کله چې دویم صحابي ته راغی هغه دویم صحابي سوچ وکړو چې زمانه د دریم صحابي ضرورت سیوا دی هغه دریم صحابي کره ولیږو هغه چې سوچ وکړو چې نه د سلورم صحابي ضرورت سیوا دی هغه سلورم صحابي ته ولیږلو هغه سوچ کو چې ما نه د پنځم صحابي ضرورت سیوا دی هغه پنځم صحابي ته ولیږلو دغسې پنځم شپږم ته ولیږو شپږم اووم ته ولیږو حدیث مبارک کی راځي چې وو صحابه کرامو ته لاړو هغه اووم صحابي چې کله سوچ وکړلو چې ما نه خو د دې بل صحابي ضرورت سیوا دی نو هغه واپس دغې وړمبي صحابي کور ته راولیږلو وی چې ستا ضرورت ما نه سیوا دی محترمو دې ته ویلی شي ایثار چې یو د بل ضرورت د خپل ضرورت نه زیات ګڼي او یو وی چې ما نه دې په ضرورت کې سیوا دی بل وی دې زیات محتاج دی بل وی دې زیات په دې طریقه سره دا سر د بیزی دا په وو صحابو باندې وګرځېدو او اخیره کې هغې وړمبي صحابي ته واپس راغی محترمو دا ایثار دی الله پاک دې زموږ ستاسو ایثار نصیب کړي ایثار ډېر ښه څیز دی نن سبا موږ تاسو کې کمی دا دی چې موږ ایثار نه کوو یو ته په بل باندې ترجیح نه ورکوو د خپل ضرورت نه د بل ضرورت زیات نه ګڼو د دې د وجې نه معاشره کې امن نشته سکون نشته شر شدتونه دي جنگ جګړې دي فسادات دي د لارو د کوڅو تنګوالی دی د ګاونډي سره جنگ جګړه ده د هغه د حقوقو نه انکار دی د مور و پلار د حقوقو نه انکار دی د بچی د حقوقو نه انکار دی د دوست د حقوقو نه انکار دی د عالم او د مولانا صاحب د حقوقو نه انکار دی وجه سره محترم مونږ کې ایثار نشته دې باره کې امام غزالی احیاء العلوم کې یو حکایت نقل کړی دی هغه فرمایي یو صحابي و چې د یرموک په جهاد کې زه د خپل ترزوی د په تلاش کې ووتمه ما وی چې د ترزوی مې وګورمه که چېرته هغه ته څه تکلیف وي نو چې زه د هغې دفاع وکړمه دی وایي چې کله زه رالم ما مې د ترزوی ولیدو په زخمي حالت کې پروت دی وایي زه یې خواته ورالمه ما وی چې څه ضرورت شته او که نشته وایي ده راته وفرمیل چې زما یو آه وکړو چې اوبو ته مې ضرورت دی یعنې اوبه راله راوړه دی وایي ما ورته اوبه پیش کړلې وایي کله چې مې اوبه ورکړلې نو هغه اوبه چې خولې ته نږدې کولې اخري حالت د زنکدنې دي چې خولې له اوبه یوړلې نو یو دویم صحابي آه وکړلو دی وایي ای د ترزویه ما نه د دې دویم ضرورت سیوا دی زه دا اوبه نشم څکې دا زما د دویم ملګري هشام بن العاص رضی الله عنه لویسا هغه فرمایي ما چې هشام بن العاص له اوبه راوړې هغه هم په آخري حالاتو کې و اوبه چې کله خولې له یوړلې
قریب و چې د اوبونه ګډ کړی وې د یو دریم صحابي آغي واورېدلو وایي زر یې وویل چې ما نه د دې بل صحابي ضرورت سیوا دی لہذا دا اوبه دغې دریم صحابي ته یوسه هغه فرمایي ما چې د دریم صحابي له اوبه راوړي او هغه ته مې اوبه څنګه نږدې کړي نو انا لله و انا الیه راجعون وای ما دویم صحابي ته رامنډې کړلې هشام بن العاص ته چې زه دا اوبه هشام بن العاص ته وړاندې کړمه هشام بن العاص خواته چې راغلمه نو ومې کتل چې هشام بن العاص هم وفات شوی دی وای زر مې د تره زوی هغې وړمبي صحابي ته رامنډې کړلې چې هغه ته دا اوبه پیش کړم خو کله چې هغه ته راورسېدم نو انا لله و انا الیه راجعون نو زما د تره هغه زوی هم وفات شوی او د هغه روح هم پرواز کړی و دې ته ویلی شي محترمو ایثار چې یو په بل باندې ځان باندې بل له ترجیح ورکوي چې د ده ضرورت زمانه سیوا دی ټولو چې کوم دی روح ورکو هغه اوبه دغسې پاتې شولې ټول وفات شو جام شهادت یې نوش کو خو لیکن هغوی په خپل ضرورت باندې د بل ضرورت ته ترجیح ورکړه الله پاک دې مونږ او تاسو ته ایثار توفیق راکړي او الله پاک دې مونږ تاسو ټولو مسلمانانو ته خپل منځ کې د یو بل سره د همدردۍ او د ایثار توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ